أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم. مخکې آیت مبارکه کې د نفسونو د حفاظت تذکره وکړلې شوه چې تاسو د خپل ځان فکر کوئ. که چېرې تاسو په هدایت باندې نو د بل کس ګمراهي تاسو له نقصان نه درکوي. دې آیت کې د مالونو د حفاظت تذکره کوي. د دې آیت شان نزول داسې دی چې بوزیل دا یو صحابي و، د مرګرو سره شام ته تجارت لتلی و. نو په واپسۍ کې هغه باندې داسې بیماری راغله چې هغه محسوس کړله چې زه د دې نه بچ کېدونکی نه یم. نو هغه د خپل سامان یو پرست ولیکلو چې زما سره دا سامان دی، او هغه پرست یې په خپل سامان کې پټ کېښودلو. او بیا د هغه سره چې کوم دوه ملګري وو هغوی نصرانیانو، مسلمانان نه وو. نو هغوی ته یې وصیت وکړو چې زما دا سامان به زما اهل و عیال ته ورسوئ. او دی وفات شولو. هغوی چې هغه سامان ویوړلو، په دغه سامان کې د سپینو زرو یو کنډولی و چې پای کې د سرو زرو میخونه و. دوی هغه کنډولی د هغې نه پټ کړلو، او چې کله بیا هغه سامان یې وارثانو له ورکړو، هغوی چې سامان کولاو کړو پای کې هغه پرست میلاو شو. نو پای کې د سپینو زرو د کنډولي تذکره وه، او په سامان کې هغه کنډولی نه و. نو هغوی دعوه وکړله چې دوی په دې سامان کې خیانت کړی دی. دا یې په باره کې دا آیتونه نازل شول. لاول خو هغوی انکار وکړو چې نه بس دغه سامانو کم چې دی او مونږ راوړی دی. بیا وروسته پته ولګېده چې هغه سامان، هغه کنډولی په مکه کې دوی په چا خرڅ کړی او هغه بیا موندلی شو. دوباره بیا هغوی دعوه وکړله. د دوباره دعوی نه پس دا آیتونه نازل شول چې دوی به کم کسانو باندې چې جرم ښکاره شوی دی، ستاسو پې ګمان دی، دوی د مانځه نه پس ایثار کوي او دوی له قسم ورکوي. نو که دوی قسم وخوړو نو بیا به د دې وارثانو نه دوه کسان قسم وخوري چې دوی به د خپل دعوه کې هغه دروغجن دي. نو دا طریقه د آیت مبارکه کې ذکر کړې ده، او په دې سره بیا د هغوی هغه دعوه په هغو باندې ثابت شول، او دغه پیسې د هغو نه واخیستلی شي. فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، شهادت بینکم، گواهی ستاسو په منځ کې، اذا حضر احدکم الموت، کله چې راشي په تاسو کې یو کس ته مرګ، د مرګ اثرات دې محسوس کړي، په ځان باندې ویریږي.
حين الوصیت په وخت د وصیت کې چې کله د مرګ اثرات محسوس کی نو د وصیت په وخت کې ستاسو په منځ کې گواهی چې دا اسنان دو کسان دي ذوا عدل چې دا عادلانی فاسقان نه منکم ستاسونا یعنی د مسلمانان نه او عادلانی او آخران من غیرکم یعنی پکار خدا دې چې کله تاسو په خپل علاقه باندې یې نو دوا مسلمانان عادلان گواهان جوړ کړي او کچری تاسو په سفر کې نو بیا چې هر څوک که مسلمان یو که غیر مسلمي دو کسان گواهان پاغي جوړوي او آخران نه مراد یعنی که مسلمان یو که غیر مسلمي من غیرکم علاوه استاسنا ان انتم ضربتم فی الارض کله چې تاسو په ځمکه کې سفر کوئ د سفر په دوران کې بیا که مسلمان یو که غیر مسلمي هغه گواه جوړ کړي فاصابتکم مصیبت الموت نو تاسو ته ورسی مصیبت د مرګ تحبسونهما نو تاسو دا دوانه حصار کړئ کم دو کسان چې گواهان جوړ کړل شي د سفر په دوران کې دغه دوانه کسان حصار کوي من بعد الصلاه د مازیګر د مانځنه پس فیقسمان بالله نو دوی دي قسمونه اخري په الله باندې ان ارتبتم کچری تاسو شک کوئ که تاسو ته شک نه خو بیا خبره ختم ده او که تاسو ته داوی پاغه گواهی باندې شک وي نو بیا تاغونه قسمونه والی په دې قسمونه کې بدوی دا الفاظ وي چې نه لا نشتری به ثمنا چې نه ده اغست چې نه اخلو مونږ په دې سره عوض ولو کان ذا قربا اگر چې رشتہ دار یعنی کدا کس زمونږ رشتہ دار دی او کار څه دی مونږه په دې قسم باندې صحیح وزنالو ولا نکتم شهادت الله او نه مونږه د الله گواهی پټاو ان اذل من الاثمین کومونګه گواهی پټاو یا مونږه په دې صحیح وز اخلو نو مونږ به خامخا د ګناګارانو نه یو په د الله په نوم باندې به دا قسم اخري فإن أسر على أنه مستحق اسما نو کچری معلوم شي چې یقینا دا دوانه مستحق شوی دي د ګناه یعنی دا خبره تاسو ته معلومه شو چې دوی خو قسم وخوړو لیکن تاسو سره یو ټوس ثبوت شته دی چې دا قسم دوی په ناحقه خوړلې دي او دوی د ګناه مستحق شوی دي فآخران یقومان نو نور دو کسان به ودرېږي مقامهما د دوی په ځای باندې من الذين استحق عليهم دا کسان چې حق وهلې شه دي د هغوی اولیانې چې رشتہ دار دي نزدې دي د مړی ته فیقسمان بالله نو دوی د الله تعالی په نوم باندې قسم وخوري لشهادتنا احق من شهادتهما چې د دوی گواهی زیاته حق ده د دې دوانو د گواهی نه وما اعتدینا او مونږ زیاتې نه دی کړي یعنی په دې گواهی کې مونږ څه زیاتې کړي نه دی ان اذل من الظالمین کچری مونږ زیاتې کړي
نو یقینا مونږ بیا د ظالمان نه یو دا قسمونه بدوی اخري نو فرمای چې دا طریقه چې دا زیاته نږدې ده چې دغه دوه کسان ویریږي او دوی دغه گواهی په صحیح طریقې سره ادا کړي فرمای ذالک ادنا دا طریقه ډیره نږدې ده ان دې خبرې ته یاتو بالشهادت چې دوی راتلو کی گواهی ته علی وجهها په صحیح طریقه باندې یعنی څنګه چې حق ته حق شانتی دوی گواهی ادا کی دا کم چې گواهان دي د وصیت او یخافو یا دوی ویریږي ان ترد ایمانن چې واپس پکړل شي قسمونه د دوی بعد ایمانهم رست د قسمونو د هغوینا چې دوی قسمونه وخوړل نو بیا به زمون قسم واپس کړل شي دوی به ویریږي دوی به صحیح تور باندې گواهی آغا ادا کی واتقوا الله نو ویریږي د الله تعالی نه واسمعوا او واوري دا طریقه د سفر په وخت کې یا د حضر په وخت کې یو سړی وفات کیږي نو دا وصیت کول دي او په وصیت باندې دوا گواهان مقرر کول دي نو فرمایي چې په دې باره کې تاسو د الله تعالی نه ویریږئ او دا حکم د الله تعالی واورئ والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی فاسق قوم ته هدایت نه کوي کچری تاسو د الله تعالی د دې حکم پروا نه ساتئ د مرګ په وخت کې تاسو سو وصیت ونکو وصیت باندې تاسو سګوا مقرر نکړلو نو بیا تاسو دغه فیصله دا به مجهول پاتې کیږي بیا به تاسو سره هیڅ دلیل او هیڅ ذریعہ داسې نه چې د خپل حق تاسو بیا وصول کړئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار مقتد قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کی د مرګ نه مخکې د پورا عمل کول توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين